او دم دا الله جل جلاله یو سنت دی یو عادت دی اکثر چکم لوی لوی نامور شخصیات تیر شوی دی نو ورکوټوالي کې د هغې د تربیت کار الله پاک د هغوی د میندونه اغشتی دی او د هغې ډېر حکمتونه دي خو یو لوی حکمت پکې دا دی چې د مور په زړه کې الله پاک د خپل اولاد په باره کې کم شفقت کم مینه کم رحمت او محبت ایښی دی نو داسې د پلار په زړه کې نه وي مور چې په خپل اولاد باندې څومره خوږېږي خفه کېږي پلار هغومره نه او مور چې د خپل بچي په مزاج باندې په کومه طریقه پوهېږي نه هغسې پلار نه نو د نبی علیه الصلاة والسلام تربیت دا کار او دا ذمہداری ورکوټوالي کې الله پاک د هغې د مور نه اغشتې ده چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام عمر مبارک شپږو کالو ته ورسېده د آمینې اراده وکړله د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته د طلوع د خپل برادرۍ او د خاندان سره ملاقات په غرض باندې نبی علیه الصلاة والسلام هم د ځان سره بوتلو ام ایمن چې کومه وینځه وه خدمتګزاره وه هم د ځان سره بوتلو د خدمت په غرض مدینه منوره کې یو میاشت په خپل خاندان کې تیره کړه او بیا یې د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته د تلو نیت او اراده وکړه لاره کې یو ځای راځي ابوا اوس هم چې کومو خلکو باندې الله مهربانه شي مکې مدینې منورې ته حرمینو ته لاړ شي بیا د مکې نه مدینې منورې ته یا واپسې کې راځي نو دې علاقې ته چې راورسېدي نو غاړ غاړ بورډونه لګېدلي دي ابوا دې ځای ته چې راورسېده نو آمینه ناجوړه شوه او بیا په دغه بیمارۍ کې وفات شوه او د ابوا په دې علاقه کې په دې کلي کې دفن کړې شوه هغې د تدفین نه وروستو ام ایمن نبی علیه الصلاة والسلام د هغه ځای نه مکې مکرمې ته راورسولو او خپل نیکه عبدالمطلب ته یې وسپارلو او دا ټول واقعات او تفصیلات ورته هم بیان کړه